أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء رجل إلى الحسين عليه السلام وقال أنا رجل عاص ولا أصبر عن المعصية. نن غرم دی حوالي سره څو خبرې وکم چې انسان گناه ویلې کوي، څه وجه ده چې انسان گناه مرتکب کیږي. یعنی ممکن ده انسان زن و شیان باندې ظاهرا اعتقاد لري اما قلبا اعتقاد نه لري، زړه ته اعتقاد نه وي الویدلې، دی وجه انسان گناه کې مبتلا کیږي. و الا که انسان صحیح معنو کې اعتقاد لري هغه بیا گناه سره روبرو نه کیږي او گناه مرتکب نه کیږي. روایت ته یو کس امام حسین علیه السلام تراغللو و تایید زه یو گناهگار کس یم، انا رجل عاص ولا اصبر عن المعصیه، و زه گناه نه صبر نشم کوای. فعظنی بموعظه، ما ته یو موضوعه وکه، یو نصیحت ورته وکه، زه گناه نه ځان وساتم. امام علیه السلام ته قال علیه السلام افعل 5 اشیاء واذنب ما شئت، 5 کارونه وکه، 5 افعال انجام کردن بعد از زړه غواړي گناه وکه. یعنی لکه خوشحالی شو چې مولا لکه ماته مستقله چوټي راکوه شزه که څه مزړه غواړي اره و گناه کوای شم، ځکه چې امام درته یې 5 کارونه وکړه، 5 کارونه وکړه، نور کومه گناه کوم مشکل نشته. نو امام ته یې فاول ذلك لا تاكل رزق الله واذنب ما شئت، ته د خدای رزق ما خوره بیا د زړه غواړي گناه وکړه. یعنی اوس مو ټوله د خدای رزق خورو، حتی چې مو څه هم لرو، حتی دا وجود هم ایمو خپل نفس وجود ده، دا ایمونه ده، دا کچیر ایوی لحظه ده پاره د خدای کوم فیض الهی ده هغه کارت شي اصلا مو نابود کیگو، اصلا وجود مختم کیگی، نابود کیگو، فنا کیگو. ایمو دا وجود هم فیض الهی واجده سمو زنده و الا که ایوی لحظه ده فره فیض الهی کارت شي اطول عالم به در هم بر هم شي فنا بشي. نو انسان مو ټول رزق الهی خو خورو، خو چون که صحیح معنو کې دیني معتقد نه یې د رزق د مو خدای گناه یا کو معصیت یا کو. کچیر انسان صحیح معنو کې اعتقاد لري خدای رزق د خو به خدای گناه ویل کو، هغه گناه کې مبتلا نه کیږي. دویم اخرج من ولایت الله واذنب ما شئت، دی خدای ولایت نه، دی خدای حکومت نه، دی خدای د کائنات نه وزه، بیا څه غواړي گناه وکړه. نو ما ته تاسو وایي چې دنیا کونج کې یو هم ایوه المشت ځای یا حتی یو سانتیمتر ځای دست شتا چې هغه د خدای ولایت نه خارج وي، خدای ملکیت نه خارج وي. د دنیا کې هر څه دی ټول خدای دی، نو گناه ته ځای نشته. کوم ځای کې د گناه کوي؟ هر چی ته خدای ملکیت دی، خدای کائنات دی، خدای دنیا دی، دی خدای ولایت الته موجود دی. دریم مولا ته ای اطلب موضعا لا يراك الله واذنب ما شئت، یو داسې ځای، یو داسې موضع ځان ته ولټوه، داسې مقام ځان ته ولټوه چې ځای کې ته خدای نه کسي. نو خدای کوم ځای کې ته نه کسي، څه چې ته هم څه خدای د کسي. که ایمو د اعتقاد وي څه چې ته هم څه خدای مو کسي، نو بیا انسان گناه کې مبتلا نه کیږي. ظاهرا داسې معلومیږي چې کوم کسان ایماونه کې بدبخت څه کله گناه کې مبتلا کیږي، هغه وجه دا وي چې خدای باندې صحیح معنو کې اعتقاد نشته، او دا اعتقاد نشته چې خدای د ما کسي. څلورم شی اذا جاء ملك الموت ليقبض روحك، چې کله ملک الموت راشي چې تا نه روح قبض کی، فدفعه عن نفسك، نه ملک الموت بیا خپل نفس نه وشړه. اوس یې وایي خله پښتو خبره چې ما نه روح نشي قبض کوی. نو اوسه پورې مو څوره هم مردگان لیدلی دي، حتی د خبرو قدرت نه لري، حتی د سترګو خلصولو بندولو قدرت نه لري، حتی هغه دا قدرت نه لري چې هغه خپل خوله ځان سره د خلاصې پاتې شي، لسونه د څنګه مغاشه سره پاتې شي، بدن څنګه مغاشه پاتې شي، حتی دغه قدرت نه لري چې هغه خپل بدن سوره اعضاء دي هغه سم کی جن کدان وخت کې هغه ملک الموت ځان څه دفع کی ځان دی وشړي.
نو ایڅ مولا ته ایڅ کته دا کوي چې ملک الموت روح نه خلی ته بیا مقابله وسو کې بیا گناه کوه مقابله نشو کوي بس کار د گناه نه وکړو اندیشان سره پنځم شی مولا ته ایڅ اذا ادخلك مالك في النار فلا تدخل في النار واذنب ما شئت کله قیامت ورځې ملائکه د ورزرو کې ونیسي جهنم ته د ورغورځوي نه اختم کې ته بیا جهنم ته ما داخلېږي ورته ما څه کدا قدرت لري چې کله ملائکه د جهنم ته بیایي ورته د بیایي نه ته بیا ورته ما داخلېږي نو موږ کله دغه دنیا کې قدرت نه لرو هغه خو ماوراء دنیا ده ماوراء الدنیا ده ماوراء الحجاب ده هغه ته موږ بیا څه قدرت لرو لہذا دغه پنځه امام علیه السلام دسه خروغ اوصاف خیلی چې انسان دغه اوصاف باندې دغه شرایط باندې صحیح معنی کې اعتقاد پیدا کې انسان اصلا حتی گناه سوچ یا نشي کوي یو مختصرا کې واقعا ذکر کوم اقای بهلول عظیم عارف تر شوی دی حتی متعلق کې ستای الارض چهتن خمو چې وی لحظه کې به بلې شهر ته بل مک ته رسیدلو بهر حال طرف ته اشاره نکوم هغه ته یو کاسه چې ته دسه څه نکتار ته وخیا دسه څه شاعر ته وخیا ته زه کمتر گناه کوم گناه کې مبتلا نه کیږم هغه ته ډیره خولي خبره کوي هغه ته څه دوی خبرې دي یو خدا چې ته دا خیال کوي چې کله گناه کوي دا خیال کوي چې ته د خدای د تو نه کسي نو بیا خو کافر یې ولی څه خدای کله چوک دا اعتقاد پیدا وکړي چې خدای د مونږ کسي نو خو کافر دی ولی خدای هر چی تکسي هر چی ته موجود دی ته چی ته یې خورسي اينما تولوا فثم وجه الله ته چی ته چې خدای مال ته موجود دی کوم طرف ته ستګړای خدای التشتا او خدای د مو هم کسي ته چې کته دا خیال کوي چې خدای د مونږ کسي نو بیا کافر یې اما دویمه خبره ده چې کته دا خیال کوي چې نه خدای د مو کسي بیا هم ګناه کوي نبی نعوذ بالله نبی خدای سره خدای د ته ځان کمتر غني ځان دی لاندې غني کله خدای ځان لاندې غني بیا هم خبره ما کفر طرف ته سي لہذا کچوک دا اعتقاد پیدا کی چې خدای د ما کسي هم او خدای مونږ باندې هم دی زه خدای نه لاندې یم نبی ګناه نه کوي او انده حقيقي معنی الله اکبر دې څه کلمه الله اکبر یایو معنی انده د خورسي څه خدای څه چی ته هم یو هغه بالاتر دی او هغه د مکسي او څکله مودا شي اعتقاد پیدا کو صحیح معنی کې بیا موږ کله خلی باندې الله اکبر یایو بیا وشدای مو وجود مو قلب مو زړه د وشبیای کبیا انسان الله اکبر هم یای او گناه هم کوي نو د سوای څه وشدا صرف مخلی ولا لقلقای زبان ده او رئیس نشتا وما علينا الا البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته